چې د الله نه ما سوا بل غیبدان نشته، بل په غیب باندې پوهېدونکی نشته، د الله نه ما سوا بل اختیارمند نشته، د الله نه ما سوا بل د مشکل لرې کولو والا نشته. که وې نو ته وګوره یوسف علیه السلام ته هغه څومره مشکلاتو کې ګیر دی، لیکن هغه خپل مشکلات نشي ختمولی، نو د بل ورسره حل کړي چې د تمامي دنیا اولیاء را جمع کړي. د یوسف علیه السلام د یوې شپې قدر فضیلت ته نشي رسېدی. دی بل طرف ته بیا د هغه نه لوی فضیلت یعقوب علیه السلام ته حاصل دی، ځکه چې هغه پلار هم د یوسف علیه السلام دی. او یعقوب علیه السلام په خپله چاته شکایت کوي، انما اشکو بثی و حزنی الی الله، زه خپل شکایت الله ته پیش کوم، خپل فریاد الله ته پیش کوم. نو لہذا فریاد رس یو الله دی. اوس سورې رعد کې په دغه مسایلو باندې مقدمات ذکر کوي. مقدمات څه معنا؟ مخکې ویل ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه، عبادت بدیو الله کې، ما تعبدون من دونه الا اسماء، تاسو چې د الله نه ما سوا کوم مخلوقاتو ته اوازونه کوي، کبوتانو ته اوازونه کوي، کوونو ته اوازونه کوي، کلات منات او عزات ته اوازونه کوي، کنیکانو بندگانو ته اوازونه کوي، ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، دا تش نومونه دي تاسو پلاران ورلې خي، د دې هیڅ حقیقت نشته. ما نزل الله بها من سلطان، الله به هیڅ دلیل نه درلېږي. چې الله دلیل نه درلېږي نو چا ویلي دي؟ پلان کې ویلي دي، پلان کې ویلي دي، پلان کې سره داسې وشو، پلان کې سره داسې وشو. دا اسی تش نومونه دي، په دې کې هیڅ حقیقت نشته. نو پته ولګېده عبادت لایق یو الله دی. ولی دلته به مقدمات ذکر کی او د هر مقدمې د پر به دلیل ذکر کوي. مطلب مقدمه به ذکر کی خالق لكل شيء هو الله، اے انسان یو الله ته متوجه شه، ځکه د ټولو کائناتو پیدا کون کې هغه دی، پیدا کون کې هغه دی، ته ولی بل چاته متوجه کیږي؟ نه کدا موږ یو ګلم کوو دي نه کنه تی خلکو نه چې ته دومره پسترګو باندې څه شمکورې، ته په بازار کې ښه ټماټر او خراب ټماټر پیژنې که نه پیژنې؟ ته ښه دکاندار او خراب دکاندار پیژنې که نه پیژنې؟ ته ښه موبایل او خراب موبایل پیژنې که نه پیژنې؟ صرف مولیانو کې دې ونه پیژندل چې کم ښه مولا دی او کم خراب مولا دی. نو د ښه مولا نښه دا نه ده چې مثال به طور د ده به غوږونه غټي یا به سر غټي یا به کپړو کې څه تبدیلي، نه نه، د ده نښه به دا چې دی به وایي الله ویلي او رسول الله ویلي. بس چا ویلي دي؟ الله ویلي او رسول الله ویلي. الله ځکه دین دیم دغه ما قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولو العرفان. حافظ ابن قیم رحمه الله وایي چې چا ویلي؟ الله ویلي دي او رسول الله ویلي. چا کړي؟ صحابه کرامو کړي دي، هغوی خلکو ته را رسولي دي، ځکه هم اولو العرفان، هغوی ته پوهې والا وو. خبره باندې ورسېده. نو مسله واوره، مونږ ګیلم د دې خبرې کوو چې ژوندي ذات ته مړه وسیله کې، دا خبره صحیح ده؟ او دا وایي هغه وایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید، زه تا ته د مرۍ د رګ نه څه کوم ډېر زیات نږدې یم. ادعوني استجب لکم، ما نه وغواړه زه قبلولو والا یم. او ته راولګېږي د الله نه ما سوا بل چا ته پلانکي صاحب او پلانکي صاحب او پلانکي صاحب د هغه په واسطو الله ته رسول کې جدا واسطه الله ته لټې، نږدې ذات ته جدا واسطه لټې، ژوندي ذات ته د مړي واسطه لټې. دا صحیح خبره ده. الله رب العالمین وایي دې سورت کې 14 آیات له دعوة الحق، دی الله د پاره حق بلنه ده. والذین يدعون من دونه، هغه خلک چې د الله نه ما سوا ورته اوازونه کوي، الله نه ما سوا، کاغه ولی دی، کاغه نبی دی،
کاغه ملک دی کاغه بوت دی کاغه بوټه دی کاغه کانه دی کاغه هر څه دی ټول د الله نه ما سوا دی کاغه نور دی کاغه سپوږمۍ کاغه ملائکه ولې نه دي دا ټول د الله نه ما سوا دي کنه دي نو د الله نه ما سوا چې ورته تاسو आवाजونه کوي لا یستجیبون لهم بشیء الله وی د دوی لپاره د هیڅ قسم شی جواب نشي ورکولی و مثال څنګه دی الا کباسط کفیه الى الماء و دغه مشرک مثال چې د الله نه ما سوا مخلوق ته आवाजونه کوي بیا الله ته واسطه کوي و د مثال دسی دی په شان د غړون کې د خپل لاس وبو طرف ته مطلب تر نیر په غاړه کینی او بو ته چیغي وی چې او بو راشه زما د خلی تراوخیږي یو زما د خلی تراوخیږي راوخیږي الله وما هو ببالغه دغه وچریم د خلی تر رسیدل ممکن نه دي وما دعاء الكافرين الا في ضلال فتوم په الله ولا نه د چیغه د کافرانو مگر تشه گمراهی ده ډبل فتوی گمراهی ورته وموي کافر ورته وموي نو دا د فتوا صورت ده دي صورت کې فتوی هم ډیری لګي خبر باندې پوښ نو مطلب مخکې د انبیانو تذکره وشو چې یعقوب علی السلام په غیب نه پويږي چې یعقوب علی السلام په ژوندنی غیب دان نه دي نو چې کله وفات شي به څنګه په غیب باندې پوي شي یوسف علی السلام په ژوندنی په غیب باندې نه پويږي نو چې کله وفات شي څنګه په غیب باندې پوي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندې دي او هغه ته څه وایي ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا د غیب خبري خو ما ته په وحی وکړي او ما كنت لدیهم دا وخت موجود نه ویږي چې تا خبري دلته دی وخت وکړي اذ اجمعوا امرهم وما وهم يمكرون خانو مطلب وو کی مسله به بیان کی یو مقدمه به ذکر کی چې خالق یو الله دی نو هغه ته आवाज وکړي ولی مخلوق ته आवाजونه کوي ژوندۍ ذات ته مړه وسیله کوي نږدې ذات ته جدا واسطه نشي نو پاغه بدلایل ذکر کی چې تو ګوره څه شی پیدا کړی پلان کې ته وګوره زمکه ته وګوره اسمان ته وګوره ځان ته وګوره دا ټول الله نه پیدا کړی ولی ته هغه ذات ته په خپل برای راست نه غواړي دغشان بل مقدمه ذکر کی چې د قرب عالم هم دی خبردار هم دی چې پیدا کړي ستاد حال هم خبردار دی دا نه مونږ گاډي جوړ کو نو بیا چې څوک په وار باندې وباسي اخو ته بیان خبردار شي چې وجنګا وکړو برازي خبر برازي حقیقت نه به خبر یو نه د قرب ته جوړ کړي نو د حقیقت نه خبر دی حال نه خبر دی بیا په دې مقدمه باندې څه ذکر کی په دې مقدمه بشي دا واش په دې بدلایل ذکر کوي الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار اتمه زب مطلب راځي الله آزاد دے ما تحمل كل انثى اتو خبر په دنیا کې رڅنه نه خبر الله آزاد دے ما يعلم ما تحمل كل انثى خبردار دے په هر هغه څه باندې کم چې بار کوي یو زنانه هر زنانه هر یو مونثات وما تغيض الارحام وما تزداد وما بيوي وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال مضمون بیان سواء منكم من اسر القول ومن جهر به لند خبره کوڅوک کار خبره کوم الله خبردار کوڅوک پټ راز پیش کوي هم الله خبردار ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار څوک د شپې پټيږي هم الله خبردار کو د ورځې ښکار کیږي دنیا ته هم الله خبردار دی عالم ځغه نه ولې نه غواړي چې واسطه په هر حالت کې چې ته دنیا ته نه راغلی مستانه خبردارو د مور پر رحم کې ستا پالنه کولای شو هغه وخت کې ته کم بابا ته سپارلې وي کم پیر کم فقیر کم بزرگ ته سپارلې وي له معقبات من بين يديه ومن خلفه بل مقدمه ذکر معنا څه حافظ لكل شيء هو الله اے ساتنه دې هغه کوي بل چاته نه سپارلې معنا عالمم خالقم اغا عالمم اغا محافظم اغا ساتون کې دې اغا ردانه چې پیدا نو ډاکټرانو څخه ګرځېدي
یو دنیا بل پسې ګرځي دي، خو چې کله پیدا شي هله اوس پلان کې سب لوي چې څوک د جړا ذمہوار دی، د جړا په اوس ودرې او پلان کې بابا له بوزه چې څوک او هغه خطر بیتو کې نه محافظ دم اغه ته څه خبره. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. الله وی مخ کې او رستو هر طرف ته ماتار پر محافظین ملائک مقرر کړی. نو دې ته ویلې شي بیا به وای اے داخل اپریدا رازق دې هغه اوس خوراک هم هغه درکې نو ولي پار څه کې دا مسلې به بیان کې دې صورت کې مضبوط دلایل بیانې. مغواړه د بل چانه ولی بل چاته आवाज کې داوا په تفریقی والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. عرب خبردار دی ولی مخلوق ته आवाज کې هغه چاته چې غستانه سره خبر نه دی او نه جواب در کولې شي. فتوا کوي وما دعاء الكافرين الا في ضلال. او بیا وایي کو وسم نه مني راشدار سره ومنه ټول الله ته دي تابعدار. نو چټول الله ته تابعدار دي تم الله ته تابع شه. نو ته هغه چانه غواړي چې هغه په خپل الله ته عاجز دي. تاسو وګورئ بیا به ورته امثله هم ذکر کړي، قسم امثله به په دې صورت کې ذکر کړي او بیا به مقدمات به ذکر کړي. لہذا مختلف مقدمات به دې صورت کې ذکر کړي. مسله توحید دا شان د مخ کی صورت ابتدا هم په توحید په صداقت د کتاب الله، په دې صورت ابتدا هم په صداقت د کتاب الله کې. مخ کی صورت کې اثبات د توحید وش په دلایل نقلیه تفصیلی واقعیا د یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام ذکر شو. دې صورت کې به اثبات د توحید کوي در مقدمات او دلایل عقلیه باندې. مخ کی مسله د توحید بیان شو دلته وای مخ کی ویل ان الحكم الا لله، فیصله د یو الله دا आवाज به یو الله ته کې امر الله تعبدوا الا اياه. دلته وای د الله نه اله بل چا توازن مکوا داس کارا گمراهی د وما دعاء الكافرين الا في ضلال. دا شان نور ډیر مناسبات دي د ما قبل سره مونږ دي اهم کې څه ویل اخو ته مخکې بیا وایو.